بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اول خو السلام علیکم او تمه د امید ده چې تاسو به جوړ خیر خیریت سره یو. الله تعالی نه ما خیر خیریت سره غواړو. مونږه نن چې کومه موضوع ده دې موضوع په هکله به خبرې اترې وکړو چې یاره په دې نیټ په فیسبوک باندې مونږه هره ورځ لکه وینو ګورو، لکه څنګه تاسو وینئ ګورئ، ټوله دنیا ویني ګوري، نو یقینا هر سړی نیوز ګوري، کمنټس ګوري چې کوم پازیټیو کمنټس وي، کوم نیگیټیو کمنټس وي. خو بهرحال نن سبا تاسو ته پته ده چې یوه تیزه زمانه ده، کمپیوټرایز زمانه ده، نیټ زمانه ده، فیسبوک زمانه ده. نو نن سبا چې کوم لکه خلکو کوم نیگیټیو مایند سوچ ده یا خیالات دي، موږ خو همیشه پازیټیو سوچ ده، همیشه مو پازیټیو پالیسي راغلې ده. خو بهرحال ځینې کسان داسې شته چې هغه پراپیګنډې کوي او داسې خلک شته چې هغه مطلب ویسې کې ویسې فضول خبرې اترې کوي. نو فضولو خبرو اترو نه څه نه جوړېږي، پراپیګنډو نه څه نه جوړېږي. که یوه خبره حقیقتي خبره وشي او پازیټیو سینس کې وشي نو هغې وزن وي، هغې قیمت وي، هغه خبره خوند کوي، هغه خبره قیمتي وي. نو زه جنرالي لیول باندې دا وایم چې پراپیګنډې نه اجتناب کول پکار دي، پراپیګنډې نه پرهیز کول پکار دي، ډډه کول پکار دي او همیشه مثبت سینس کې، پازیټیو سینس کې خبرې کول پکار دي. لکه څنګه مونږ لګیا یو چې نه چا پسې خبره اتره، نه پراپیګنډا، نه فضول مجلس. نو یاره ولې وچ په وچه تکلیف، ولې ځان ته ټینشن جوړول پکار دي؟ نو ټینشن نه ډډه کول پکار دي. ولې چې نفسیاتو ماهرین وایي، ډاکټران صاحبان وایي چې ټینشن مه کوئ، ټایم خو تېرېږي. که هغه غم وي، تکلیف وي، که خوشحالي وي، نو ښه خبره دا ده چې په خوشحالۍ کې ټایم تېر کړه او بل چا پورې خندا کول دا ټیک کار نه ده، چا پورې پراپیګنډه کول دا ټیک کار نه ده. الله تعالی په دې باندې ناراضه کېږي. نو الله تعالی دې رانه ناراضه نه شي. تاسو ته پکار ده ګرانو لیدونکو چې یقینا همیشه دپاره موږ به هغه خبره کوو چې قیمت لري، وزن لري. پراپیګنډې نه به پرهیز کوو او غلط مجلس چې ده دا ټیک کار نه دی، غلطې خبرې دي نه هېڅ نه جوړېږي. نو په آخره کې به موږ دا ووایو چې یاره بیا دا ریکویسټ دی او بیا دا هغه ده او رحمان بابا یو شعر ده چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه او بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه ده. نو ډېره مننه. پاکستان زنده باد.